بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کتونکو السلام علیکم. ګران کتونکو د پاکستان افغان پالیسی څه ده او څه پکار ده، بلکې څه ده باندې خودونه خبرې ځکه نه کوو چې موږ اکثر دا خبره کوو چې دا ډېره لویه بدقسمتي ده چې د پاکستان تر اوسه پورې افغان پالیسی چې کومه ده کلیر کټ نشته، ټوټل کنفیوژن دی او ډے ټو ډے بیسس باندې دا ښکاري چې پاکستان خپل افغان پالیسی چلوي او باوجود د دې نه چې پاکستان د افغانستان په معاملاتو کې د تیرو څلوېښتو کالونو چې کوم دی مکمل بوخت دی او افغانستان کې چې څومره د سور ریولوشن نه پس د مجاهدین هلته کې جهاد چې ګوته کوم وي یا د هغې نه پس بیا د ډیموکراټیک ګورنمنټس راتلل چې کوم دي کوزي ډیموکراټیک ګورنمنټس راتلل، بیا طالبان، بیا دا صورتحال. نو په دې کې ټول د پاکستان یو بنیادي کردار و، ځکه چې پاکستان په افغانستان کې د سور ریولوشن چې د 1981 نه کله چې شوروي اتحاد هلته کې حمله وکړله، نو د هغې نه پس پاکستان که زه دا ووایم چې په افغانستان کې د یو فرنټ څنګه چې افغانستان هم دغه شانتې پاکستان د فرنټ دغه کردار ادا کړی. د هغې نه پاکستان ته ډېر زیات نقصانات هم وشو، لکه پاکستان کې د ډرګز دا کلچر چې کوم دی یا د کلاشینکوف کلچر چې ورته مونږ وایو، دا دلته کې ډېر زیات عام شو. د دې نه غټه خبره دا وه چې د هغه وخت فوجي ډکټیټر چې کوم و هغوی بالکل ټول بارډر کولاو کړو، یو فلډ ګیټ چې ورته سیلاب دپاره چې کوم دی ته دروازې کولاو کړو د افغان مهاجرین په ډېر لوی تعداد کې، لکه په یو ټیم کې دا 15 میلیونه یعنې 50 لکه افغانان چې کوم دا پاکستان ته راغلل، نو ظاهره خبره وه د هغې سره بیا هلته کې جنګ و، د هغې سره وسله، د هغوی سره ډرګز، دا ټول چې کوم دی دا هم د پاکستان دغه ته راغله او تر اوسه پورې اوس هم دا وخت کې هم تقریبا 3 میلیونه افغانان په پاکستان کې ژوند کوي. کله چې پاکستان افغانستان په دې معامله کې بوخت شو، دا یو داسې انسیډنټ و، داسې پلین نه ښکارېده چې یاره دا کېږي او بیا به پاکستان په دې کې د یو فرنټ دغه کردار ادا کړي. خو هغه ټیم کې چې کوم فوجي ډکټیټر و هغه دنیا نه منه، خاصه امریکې او ویسټ چې کوم دی چې هغه د یو ډیموکراټیک پرایم منسټر هغه پانسي کړی و جمهوري ذوالفقار علي بوټو، نو هغه ته د ریکګنیشن چې خپل خلک یې ومني د هغې مسله وه، دا وله بالکل هغه یو ګولډن اپرچونټي وه چې راغله چې افغانستان کې دغه وشو بیا یو اس اس آر خلاف د امریکې، ځکه چې په افغانستان کې اصل جګړه د جهاد په ځای باندې دا د امریکې او د سویټ یونین د شوروي اتحاد د هغې جګړه وه. نو بس هغه ته دا ډېره آیډیل موقع وه، د امریکې کیمپ سره لاړو، امریکې ته یې ویل چې بس چې ته څه وې هغه به زه کومه، خو ما ومنې. نو هغه امریکې نه صرف ومنه بلکې هغه د موسټ لاډله لیډر په ریجن کې چې کوم دی هغه ډکلیر کړی. دغه ځای نه بیا فوجي قیادت یو بل شی راغی، موږ ورته سټریټیجک ډیپت وایو. زمونږ ملیټري لیډرشپ هسټاریکلی که موږ وګورو نو دا انډیا سنټریک دی او یو فیر شته دی د هندوستان د طرفه اټیک یا د انکرژن یا د سم ایڈونچرز کولو، حالانکه اوسه پورې چې د انډیا سره څومره ټک ټوک شوی دی د 71 نه علاوه، نو هغه هسټاریکلی چې موږ وګورو هغه پاکستان انیشیټ کړی دی، پاکستان د طرفه شوی دی، د هغه د طرفه داسې بلیټنټ چې ووایي چې حمله نه ده شوې، صرف 71 کې شو. 71 کې چې بیا هندوستان کم زور پاکستان له ورکړه، هغه هم یو د هسټري یو هسټاریک د پاکستان بلنډر او د هندوستان موږ ته ویلی شو چې د هغوی کامیابي وه. هغه سټریټیجک ډیپت دوی دا وایي چې یاره موږ له یو ښه موقع راغلی چې اوس موږ په افغانستان کې، ځکه افغانستان مکمل یو د جنګ په دغه کې یو انټرنل وارز کنفلکټ یو، دوی وایي چې یاره ولې نه داسې چې په افغانستان کې موږ کوشش وکړو چې یاره زموږ فرینډلي یا موږ زیر اثر یا زیر کنټرول ایڈمنسټریشن په کابل کې، نو دا به د پاکستان دپاره دی چې پاکستان سټریټیجک ډیپت په فردر چې کوم دی یو 300-400 کیلومتر چې کوم دی دا به اخوا لاړ شي. نو که هندوستان سره زمونږ څه مسله راځي هسټاریکلی سټریټیجک ډیپت دا یو غلط کنسپټ و، نو مونږ به د افغانستان زموږ سره به یو بیک یارډ لکه سړي سره چې یو مخې ته کور کې غولي یو شاته صحن چې کوم دی، نو دوی به چې هغه به زمونږ ته نو مونږ په وخت ضرورت چې کوم دی دغه به د هندوستان خلاف به مونږ استعمالوي شو. اگر چې ډېر ځله د دې نه انکار هم شوی دی، خو دا یو خبره کېدله او مختلف جنرالانو په دې باندې به خبرې کولې، خو دا ایکسکلوسیولی د پاکستان کې د فوجي ډکټیټرز چې کوم دی هغه مایند سیټ او دا پالیسي تقریبا که زه دا ووایم چې د مجاهدینو د هغې نه پس چې کوم دی بیا د طالبانو دور، بیا د چې کوم امریکن کنټرول ګورنمنټس راغلل، بیا د طالبانو
د دې وخت پورې 2021 پورې ما په خیال دا پالیسی د دوی خیال و چې د سټریټیجیک ډیپت چې کوم دی چې وس زمونږه ځکه چې طالبان کله امریکې په 2001 کې یا 2002 کې چې کوم دی د هغوی حکومت یې ړنګ کړ او یو خپل حکومت یې هلته کې د پریزیډنټ کرزی صاحب په مشرۍ کې چې کوم دی انسټال کړ خپله باندې په 1 لاک نه سیوا ملیټري وه د امریکې او ټوټل هر څه کنټرول د امریکې وو څه تقریبا 3.5 زره دلته کې د هغوی فوجان مړه شو هلاک شو او ټریلیون ډالرز پیسې ولګولې خو هغه خپل کنټرول حکومت چې کوم دی په مشکل سره 10 کاله وساته او موږ وکتل چې کله ډاکټر غني صاحب اخري ورځ وې نو څنګه 3.5 لکه د دوی هارډلی ټرین فوج خو چې کله طالبان د کابل دروازې ته ورسېدل نو هغه د امریکې چې کوم فوج جوړ کړی یا د ډاکټر غني صاحب ډاکټر کرزی صاحب په وخت کې چې کوم د قوت د دوی چې کوم دی افغان نېشنل آرمي وه هغه لکه داسې ثابته شوه لکه د مالګې اوبه وته ووایي چېرې مالګه چې څنګه اوبه شي یا واوره بلکې زه یم چې مالګه خو لا بیا هم ټیم اخلي د واورې نه زر چې لکه واوره تود لمر ته کېدي هماغه شانتې هغه لاړله ختم شول او طالبان واپس رالل بیا ما په خیال بعضې د پاکستان سټریټیجیک تھنکر سپیشلی فوجیانو دا خیال و چېرې اوس هغه سټریټیجیک ډیپت هغه شی به وشو خو هغه اوس هم دا وخت چې د طالبانو حکومت پاکستان ته د هغه وخت نه غټه خطره د افغانستان نه اوس ده او هغه دا ده چې هلته کې کوم داعش یا د ټي ټي پي عسکریت پسند ګروپ چې کوم دي هغه په افغانستان کې دي او افغانستان کې د طالبانو د نظر لاندې دي او پاکستان کې حملې کوي لکه څنګه چې ما وایي 3.5 حملې د افغانستان نه پاکستان کې وشولې په دې تیر یو کال کې کله نه چې طالبان راغلي دي نو اوس زه دا وایم چې یاره لږ پاکستان له پکار دی چې اوس لږ هغه سمثینګ لرن فرام هسټري د تاریخ نه یو سبق زده کړي چې دا 40 کاله یا 15 کاله په افغانستان کې چې کوم بلنډرز پاکستان یا کومې تاریخي غلطۍ په پاکستان په افغانستان کې کړي چې لمبي خو په جهاد کې حصه جوړېدل د امریکې او انټرسټینګ خبره ده د کلم چې په افغانستان کې یرغل کېږي یا څه کېږي نو دلته کې فوجي ډیکټیټر راځي لکه په 1981 کې جنرال ضیاء او بیا چې کله په 2001 کې سپتمبر 2001 کې امریکا راتلله او طالبان حکومت یې ړنګ کړ نو هغه ټیم کې جنرال مشرف و نو هغه ټیم کې ورته هغه شانتې مذهبي جرنیل پکار او بیا ورته چې کوم دی د سیکنډ ټایم کې ورته یو سیکولر جرنیل پکار نو دا هم عجیبه غونته کې د پاکستان کې سیستم داسې ښکاري چې د پاکستان ولس په لاس کې نو ظاهره خبره د پاکستان ولس په لاس کې نه دي نو اوس چې موقع راغلې ده ما په خیال پاکستان له اوس یو داسې پالیسي جوړول پکار دي د افغانستان په حواله سره چې هغه ویل تاټ آوټ وي په هغې باندې خبرې هغې باندې خاص کر پارلیمنٹ په هغې باندې ډسکشن وکړي پبلک ډومین کې په هغې ډسکشن وشي سیول سوسایټي پکې انګیج شي د ملټري نه پکې انپوټ واخیستلی شي فورن آفیس فورن ډپلومیټس پخواني وسني د هغوی نه پکې انپوټ واخیستلی شي او یو کمپریهنسیو پالیسي چې کومه ده هغه ولا جوړول پکار دي خو د اوسو سيزونو خیال په ساتل پکار یو نن ما په خیال بعض زموږ اخبارونو دا شی ډسکس کړی دي چې یو خو د پاکستان د سټریټیجیک ډیپت د کنسپټ چې کوم دی کنه کې کېدی شي نو زه وایم چې یاره په د دریای امو کې که نشي دغه کولی نو کم از کم په دریای کابل کې چې دی دا ډوب کې او د دې نه ځان خلاص کړي یوه دویمه خبره د پاکستان فوجي ډیکټیټرانو یا د جرنیلانو چې کوم اپروچ دی کنسپټ دی چې یاره موږ له په افغانستان یا په کابل کې زمونږ زیر کنټرول یا دیو ته فرینډلی وایو یا زیر اثر حکومت پکار دی د دې نه به هم لاس انزل پکار وي پکار دی جوړ ځکه چې امریکا راغلې وه 10 کاله ټریلیونز ډالر نه سیوا ولګول 10,000 فوجیانې 3,000 فوجیانې دلته کې دغه شو پوره نړۍ ورسره د دنیا 50 ملکونه ورسره وو هغوی دا شی ونه کړه ځکه دا کامیاب نه شو افغانستان یو داسې ټرین دی چې دا از انهاسپیټیبل دی د بهر دغه دپاره فورسز دپاره یا حکومتونو دپاره نو پکار دا دی چې د دې څیزونو نه اوس مکمل راوځي بل دا دی چې پاکستان له پکار دی چې افغان یا کابل د هغوی که فورن پالیسی ده که انټرنل پالیسی ده که هر څه ده که مذهبي ده که غیر مذهبي ده که سیکولر ده که کمیونیسټ ده که دغه ده هغې نه راوتل پکار دی هغوی د چا سره څه قسمه تعلقات پاکستان دا مایند سیټ چیرې لکه هندوستان افغانستان کې ډېر نو بس ټیک ته دی نو دې ته هم ورته ځان د دې جوګه کړه چې تا سره ښه تعلق وساتي نو لکه دا دی چې د دې اثر نه راوتل پکار دی چې کابل د چا سره تجارت کوي کابل د چا سره سیاست کوي د کابل د چا سره معاهدې کوي دا د هغوی خپل آزاد پالیسي پکار ده پاکستان له اوس دا شی ختمول پکار دی چې د دې مایند سیټ نه به راوځي چې یاره هلته کې خامخا داسې خلک چې زمونږ اوري یا مونږ ته ګوري یا مونږ ته مجبوروي هله به په دغه کې
کابل کې به هله یو داسې چې هغوی به دا مني چې یو پاکستان اوس یو بالکل بې طرفه او افغانستان یو آزاد خودمختاره ملک وګڼي. یو به دا بله اهمه خبره دا ده چې پاکستان د یو ګاونډي هیواد مسلمان هیواد په حیث باندې پکار دی چې ټول افغان ګروپونه دي، که هغه سیاسي دي، که هغه مذهبي دي، که هغه عسکري دي، چې څومره ګروپ او ټول ایتنیک ګروپونه دي، که پښتون دی، تاجک دی، ازبک دی، هزاره ده، بلوچ دی، یمن دی، عرب دی، ترکمن دی، څومره چې دي دې ټولو ته یو پیغام لاړ شي چې پاکستان که څومره اثر لري یو پولیټیکل ډایلاګ باندې، یو انټرا افغان ډایلاګ باندې که کوي شي پازیټیولی، نو هغه که کوي شي د هغې پروموشن دپاره د کار وکړي، ځکه چې دا حقیقت اوس پاکستان له منل پکار دی چې افغانستان کې امن نه نو په پاکستان کې امن نشي راتلی. یوه بله خبره دا ده چې نړۍ هم دا مني چې د پاکستان امن چې دی هغه د افغانستان سره تړلی دی. نو د دې د وجې نه پاکستان له فضې د دې چې کابل کې یو متاثره چیرې لکه د دوی په اثر کې داسې یا فرینډلی چې ورته دوی وي د انتظار رژیم په ځای باندې یو آزاد د افغانانو ته قابل قبول هغه پکار دی. او دغه شانتې درېیمه اخره خبره دا ده چې لکه د افغانستان دلته کې 3.5 میلیونه ریفیوجیز دي د تېرو 40 کالو نه. د دوی باره کې یو پالیسي پکار ده. ښه خو به دی چې دلته کې څومره دي هغوی ته خاصه توګه باندې چې کوم دلته کې پیدا شوي لوی شوي ودونه یې کړي دي د هغوی بچي دي ډېرو پکې افغانستان لیدلی هم نه دی چې هغوی له خو بلانکټ دا وګي چې را بس اسم نه کېږي دا زمونږ چې کوم دی خبره 22 میلیونه خلک یو نو په دې 22 میلیونه باندې لکه چې په خبره 2000 لکه پورې به ما په خیال دا راځي نو په دې باندې 200 یا 200 نو په دې کې چې کوم دی کې یو 3.5 میلیونه افغانان هله نو سکوپر نه راپرځي هغوی الریډي زمونږ سره د تېرو 40-50 کالو نه اوسي. نو دا پالیسي ځکه چې د دې د وجې نه ډېر مسایل لازي پاکستان د هغوی خلاف کاروایي نشي کوي که هغوی دلته کې پته نه لګي چې څوک د هغوی څه ډیټا پاکستان سره نشته. نو چې څومره افغانان راغلي ون ټایم یو ویور پکار دی چې څوک پاکستان شهریت غواړي هغوی له فوري طور باندې چې بس پاکستان شهریت ورکړي خبره ختم شي. دا وړې دلته کې بلوچ ته مسله ده، پنجاب ته، سند ته یا پښتون ته د دې نه وتل پکار دی. او یو کمپریهنسیو افغان پالیسی چې هغه ایکسټینډډ ور یو چې هغه تارولی ډسکس شوي په پارلیمنت کې، ملټري سرکل کې، فورن افیس سرکل کې، سیول سوسایټي کې، په هر لیول باندې د ټولو سیاسي ګوندونو مشترکه او هغې کې دا ما چې کوم ووایي چې یاره یو شی به پاکستان مایند سیټ چې کوم دی دا به بدلی چې په افغانستان کې زیر کنټرول حکومت پکار دی.